او بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته او نور ګڼ صحابه دي یو یو کس راځي او تپوس کوي من منکم محمد پتاسو کې محمد څوک دی ولی چې څنګه نبیو اقسی امتیو چې څنګه نبیو اقسی صحابیو چې څنګه طریقه د نبی هغه شان طریقه د صحابي چې څنګه خبرې د نبی هغه شانتي خبرې د صحابي چې څنګه قتل د نبی هغه شانتي قتل د صحابي چې څنګه اخلاق د نبی هغه شان اخلاق د صحابي چې څنګه خوراک د نبی هغه شانتي خوراک د صحابي چې څنګه تلل د نبی هغه شانتي تلل د صحابي چې څنګه کلام د نبی هغه شان کلام د صحابي فرق نه کېدو پتاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم څوک ته ورته وی دا د محمد صلی الله علیه وسلم سبحان الله زمای عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پلا روان دے نور مرگری مرسر دے یو نرالا نبی علیہ السلام د صحابه د شان ته ګوري چې و نرالا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ د خپل سواری نه کوشو او دغه ونی سره لاندې اس کې ناستو سشیبه کې ناست بیا را پاسې دو او پخپل اسمانی یا اخمانی واپس کې ناستو نور مرګرو توی حضرت پوی نشو دیونی دلاندې کې ناسته یو بیا را پاسې دی وی زما محبوب صلی الله علیه وسلم سرا پدی لار مانی سفر شوی دی د دقی ونی دلاندې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم ضرورت وغه پورا کړو لہذا اوس خو ما ته ضرورت نو خو ما وی چې د خپل محبوب طریقه را جم دی کما حبشی او صحابی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی لگیا دے شیشہ کې خپل سر ګمنځي داوی ویختو واړمی او ګلګوتی می راتاو شوی هغه نسمیږي دی ولدی منس کې ځان لار او باسي داسې او داسې مرګري ورته وی دا ته سکه پس چپ شي چې سوا خوشو اوري بلک سخی راواغستو هغه پکې کې خود وستاسه چې سخ سور شو په دې ځان ته کې خودو دسې بوتو او دی ویختو داسې بویو کو دلته یو پټه داسې جوړه شوه صحابه ورته وی دا دې څه وکړل ورته وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلیو چې د هغې په ویختو مبارک په منځ کې داسې لار به ایستله زما ویختو کې خو لار نه وتله ما سیخ سور کو ما وی ای سره چې داسې لار در کې وباسم چې همیشه د پاره د محبوب طریقه را جمدی شي سبحان الله زما عزتمندو منگ تا خود نبی علیہ السلام پا طریقو مانیزان بدی ښکاری حضرت موسی علیہ السلام تا فرعون وی چې میدان تراشه چې مقابله وکړو ساحران او جادوګران را غونډ کړل لاس خبره باس ساحران او جادوګران را غونډ کړل موسی علیہ السلام ته خبرو کو چې چون کې دانن چې کم ستا چیلنج دی دی لبا بادشاہ پخپل امراضی او هغه پخپل امدا ارسه مشاهده کوي او ګوري با لہذا موږ د خپل جادوګرانو ته یو یونیفارم اچو تبم هغه یونیفارم اچي موسی علیہ السلام ورته وی ز پیغمبري مودا جادوګران دي لہذا ز خپل جامه نشم بدلولې زما په غاړه چې کومه جوبه ده دق جوبه به زما په غاړه چې میدان ته ودرېدل فرعون اعلان وکړو چې یالکه د موسی علیہ السلام چې کومه جوبه اچولې دا د خپلو ته مو واچوئ چې کوم ساحران راغونډ شوي ټولو د موسی علیہ السلام چې کم یونیفارم او اقا ټولو ساحرانو واچو چې کله میدان ته را مخامخ شو مقابله وشوله تاسو ته د هغې واقع پته ده او ټول جادوګران مسلمانان شو او ایمان راوړو او فرعون ایمان را نه وړو موسی علیہ السلام الله ته فرمایي یا الله
تا خو ز فرعون ته لېږلی چې دله دعوت ورکا او نوم دې مراته واخیستو چې الی فرعون انه طغا اذهب الی فرعون انه طغا لېږلی د فرعون او مسلمانان دي نور شو ساحرانو ایمان راوړو دا څه وجه وه الله ورته وفرمیل یا موسی ته ما لېږلی وي د فرعون دپاره خو چې کله زما رحمت متوجه شو نو ستا یوه طریقه او ستا یو جبه وه هغه جبه دې ټولو ساحرانو اچولې وه ستا هغه طریقه زما خوښه وه نو ما دې ټولو ته ستا د جبې په وجه باندې ایمان ور نصیب کو سبحان الله ستا دې په شان جبې اچولې وه دا کمیس ستا دې په شان اچولی و او ستا کمیس ما ته خوښ دی ځکه چې ته زما پیغمبر یې نو چې ستا طریقې وکړه زما رحمت او زما رحم هغې تقاضه دا وکړه چې لحاظه به د ساحرانو باندې زه رحم وکړم ولې چې دوی ستا په طریقه باندې ستا په شان جبې اچولې ده زما عزتمندو د پیغمبر په طریقه کې د امتی د پاره د الله محبت پروت دی چې الله به سره محبت کې نو ان شاء الله العزیز د زړه نه عهد وکړو چې د خپل پیغمبر په طریقه باندې به ان شاء الله په خپل عمل کوو ان شاء الله العزیز زمام عهد دی ان شاء الله او ستاسو عهد دی ان شاء الله چې موږ به یورپ ته خایو موږ به یهودي ته خایو موږ به عیسائی ته خایو موږ به هندو ته خایو چې موږ د محمد رسول الله غلامانی موږ د محمد رسول الله امتیانی موږ د محمد رسول الله عاشقانی لہذا ستاسو طریقې د ستاسو مبارک شي او موږ د پاره د محمد رسول الله طریقې هغه اوچت مقام دی هغه الله ته ګران دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جان مبارک د نبی علیه السلام په ذات باندې به ځان ورکو او ان شاء الله د نبی علیه السلام په طریقو باندې به ځان